علماو یو واقع ذکر کړی دا قاضی ابوبکر بزاز رحمه الله ډېر لوی قاضی تیر شوی دی د الله ولی تیر شوی دی قاضی ابوبکر بزاز ناشنا واقع علماو ذکر کړی دا دسی وشوله چې دی د خپل زمانه ډېر زاهد او فقیر ملنګ شخصیت دی فرمای زما مکه مکرمه کې اوسېدم نو د مکی مکرمه کې زه اوسېدم زما سره زادره ختم شیو د سفر چې څومره توخه وغیره سره ختم او زما لا سفر په مکه مکرمه کې ورځې مې وي و زما فاقه او زما لږه حد ته ورسېدله داسې چل وشو چې زه مکه مکرمه کې ګرځېدم نو یو تیلی مې بیا موندل او هغه تیلی کې اشرفی هم دي او په هغې کې چې کله دا ما خپل کور ته راوړل ما کولاو کړل په هغې کې قیمتي هار هم دی بیش قیمته هار دی او په دې کې ډېر قیمتي اشیا پراته دي اوس دا سیز خو زه خوشحاله شوم چې لکه زه خو د ولږې په حالت کې ما د استقرار حالت دی او الله جل شانه مالا مفت کې چې کوم دې سره کړه تیلی راکړه راشه ځان دپاره به یې ولګوم لیکن زړه کې کرم او ریب ما چې دا خو به د چا امانت وي څوک به په دې پسې ګرځي ځکه دا قیمتي اشیا دي بهرحال په دې کې یو بزرګ دی یو سپینګیری دی تاجر هم دی او نیک سړی هم دی اعلان یې وکړو هلکه زمانه تیلی ورکه شوي ده او په هغې کې قیمتي اشیا دي یو به کې قیمتي هار دی ډېره قیمتي واقع ذکر کړي علماو که دا ما ته چا راکړل زه به له 500 دیناره په انعام کې ورکم اوس دا خبره په غوږونو ولګېدله د شیخ قاضي ابوبکر بزاز رحمه الله دا وی ټیک دا خو خبره ده دا که استعمالومه نو د دې خو سړی پیدا شو پردی مال بخورم او که ما ته 500 روپۍ په انعام کې راکړي بس زما خو خرچه وشوه 500 دیناره د سرو زرو 500 دیناره دا د لکاو روپۍ دی په نن وخت کې زما خو کار وشو نو دې شیخ ته رالی ته ته وی ته راشه زما سره خپلې دیرې ته کور ته لاړ شه چې کله یې کور ته دیرې ته راوستلو وی ته ما ته نښې وښایسته د دې تیلی نښې څنګه دي څه پکې دي ته ورته ټولې نښې برابر او صحیح صحیح وښولئ تیلی ورته حواله کړله تیلی چې کله حواله کړل هغه وله 500 دینار به طور انعام ورکول اوس دته خو پته ده چې دا 500 دینار اخیستل زما دپاره جایز دی او انعام دی لیکن د مروت نه خلاف ما دا وګڼل چې دا خو د مروت نه خلاف ده دا خو د دیانتدارۍ نه او د تقوا نه خلاف ده زه دنه 500 دینار نه اخلم هغه بزرګ ته وی ماله 500 دینار مې راکړه هغه ته یې زه دله په خپله خوښه او د زړه نه در کوم وی نه بهرحال 500 دینار یې وانه اخیستله هلته په ده باندې حالت د شدت د لږې هم دی او قیمتي هار دا هم چې کوم دی څه کو واپس کو هغه ورته دعا وکړه لاړې اوس په دې کې لفظ دی ګوره الله پاک د هرې خبرې کې یو حکمت دی او زما او ستا دپاره د ذهن د کولا وهلو دپاره او د زړه د سترګو د کولا وهلو دپاره پکې عبرت پروت دی ځکه بار بار الله پاک چې کله واقع بیان کړي نو ما ورته وایي فاعتبروا یا اولی الابصار د عقل خاوندانو په دې کې سوچ وکئ دې کې ستاسو دپاره عبرت پروت بهرحال دې فرمایي وی داسې یو مقراله چې الله پاک زما دا ولږ او هر څه ختم کړل خو څه موقع کې چې کوم دی الله پاک مال راکو ما سفر شروع کو دا ابوبکر بزاز سے فرمایي ما چې کله سفر شروع کو نو کشتۍ کې ناست یم اوس د الله جل شانه منشا ته ګوره زه چې کله کشتۍ کې ناست یم نور کسان را سره هم ناست دي کشتۍ والا اعلان وکړه لکه کشتۍ ګورې غرق کېږي کشتۍ چې کوم دی څه شوه کشتۍ ډوبېدو ته نږدې شوه یو تخته باندې زه پاتې شوم یو تخته باندې ما ډېر حده پورې مزل وکړو طوفان راغلی و طوفان سمندري طوفان په یو تخته باندې د کشتۍ
دا ما مزل شروع کو او ډیر موقع پس زه یو ساحل ته ورسېدم او چې کله زه ساحل ته ورسېدلم یو کلي ته لاړم جومات کې کېناستم مسافر دا کار وي چې هیڅ ځای نه چې جومات د الله کور دی راځي نو چې جومات کې کېناستم ما تلاوت کوو نو زما تلاوت د خلکو ډېر خوښ شو ما ته چې مسافره داسې وکړه چې موږ بچي به تاله راولو موږ به دنه په خپله هم سبق زده کوو قرآن پاک به یادو ستانه هغوی دا خو بهتره موقع ده چې مال الله پاک یو خو زه ناشنا یم مسافر یم یو الله پاک مال داسې چې کوم دی مشغله راکړل چې خلک به زمانه سبق وایي او د محلې خلک به څه زما شاګردان شي د دوی بچي به زمانه سبقونه وایي شاګردان ډېره بهتره خبره ده وی مال لیکل هم راتلل زه لیکوال وم نو چې هغوی ته پته ولګېدله چې قاضي صاحب له لیکل هم ورځي وی ټول بچي مال راوستله چې د دوی ته ټیوشن هم کوه مثلا لیکل ورته زده کوه ټیک ده زما په دې محله کې وی وخت تېرېدو هغه خپل اهم ټکي له راځم اوږده واقع ده خو په دې کې مغز زمونږ هغه اهم ټکي دی هغې ته به راځو بهرحال د کلي خلکو د علاقې خلکو ما ته ووي چې تاله موږ د نکاح پروګرام کو انتظام کو ما ورته چې دا خو نشم کولی ځکه راغلی یم زه خو مسافر یم او زما خو به څه ورځي او زما خو پته نه لګي بهرحال د علاقې خلک په ما زورور شو ما له نکاح وکړه د یو یتیمې جینۍ سره او دی راته وي چې ګوره د هغې سره ډېر لوی مال دی مالداره یتیمه ده داسې نه ده چې کله زمونږ نکاح وشوه او چې کله رخصتي وشو زمونږ ملاقات نو ما د خپلې بیبي په غاړه باندې هار ولیدو زه ټوله شپه ما دې هار ته کتل چې دا هار خو زما د لاسو نه وتی دی د الله جل شانه په دې کارونو باندې سوچ او فکر کوم چې الله څومره لوی رب او څومره چې کوم دی په خپل بنده باندې مهربان او څومره د انسان د عزت لاس ساتي او څوک چې په تا او ستا پر دین باندې ننګ وکړي الله پاک ته هغه له څنګه چې کوم دی دغه ورکې بې د هغه په وهم و ګمان کې را نه شي او هغه له داسې مال او اولاد او بیبي هغه هر دا زما په دې ذهن کې اختېدو چې دا خو زما د لاسه وتی هار دی چې کله سحر شو نو زما د بیبي نه زما چې کوم مقتدیانو د دوی بیبیانو دي تپوس وکړو چې څنګه زمونږ دا صاحب څنګه بیا موندو هغه ورته زما خو نورو څه خبره نه ده خو هغه په دې زما د هار باندې تعجب ټوله شپه کولو بس دغه هار ته به کتل بل څه نو بهرحال هغه رالی او دا مقتدیانو چې کوم د دوی بیبیانې دي دوی د خپلو خاوندانو ته وي چې دې قاري صاحب ته ووایي چې تا به دې هار کې څه لیدلي مثلا چې تا دا هار ته کتل دا خو یو تعجب خبره ده دوی ورته واقع شروع کړله چې دا هار دا ما مکه مکرمه کې بیا مونته او مکه مکرمه کې زما په لاس راغلی خدا یو شیخ تاجر نیک سړی هغه اعلان وکړو زما نه هار ورک شوی دی او که چا راکړو 500 روپۍ بوله څه ورکړم 500 دینار دا بوله په انعام کې ورکړم هغه هار ما په هلکو خو زه د الله په دې خپل کار باندې او د الله په دې نمایق پوزیشن باندې زه سوچ کوم چې الله ستا څنګه ناشنا کارونه دي څومره مهربانه ذات دی او څومره ننګ کې په داسې خلکو باندې دا سوچ مې کو چې دا هر دا زما لاس له رالی دی فرمایي ابو بکر بزاز سے په خپله دا واقع بیا ذکر کوي چې کله ما دا خبره کوله څومره چې زما مقتدیان او زما شاګردان ټول وي سبحان الله په چغه وي او دومره په چغه وي چې دا اواز د لرې پورې لاړی عام طور باندې چې مونږ چې ګم دی داسې د غم خبر واورو او که سم لیدلي او که نه مونږ هم څه تو شروع کړو که نه لکه جړا واورو پړه کې دغه راشي په خوله باندې د هغې اظهار راشي بهرحال ما ورته چې ستاسو دا سبحان الله ولې داسې د تعجب دومره په چغم سبحان الله ولې وي هغوی راته خبره بیان کړل چې دا ته کوم خبره کې دا جینۍ د دغې شیخ لور ده د دغې تاجر او د دغې مالدار او د دغې نیک سړي لور وه هغه وفات شوی دی خو هغه به دعا کوله الله پاک ماته مکه مکرمه کې چې دا هار چا راکړی واپس دا سړی خو ما له لاس له راوله زه به خپل لور په نکاح باندې ورکړم دا دعا به هغه بار بار کوله موږ د هغه د خولې نه اورېدلې ده دا دعا
پته ولګي د داغه دعا ستا په حق کې الله پاک قبول کړله داغه دعا ستا په حق کې الله قبول کړي وا وې ما نور هم تعجب وکړ چې الله پاکه دومره ستا لوی نظام دی او دومره ته په خپل بنده باندې چې څوک ستا په دین باندې او ستا چې کوم دی په انسانیت باندې رحم وکړي ته د هغه سره داسې معامله کړي دې دا شاګردانو ته واقع باندې وې داسې وشوله چې دغه بیبي زما د هغې نه 2 ماشومان پیدا شول او دا بیبي مې وفات شوه او دا ماشومان مې هم وفات شوه او دا چې کوم دا هارو دا ما په 1,00,000 دینار باندې خرڅ کو په څومره جي 1,00,000 دینار کروڑه او اربع روپۍ دي او بیا خپل شاګردانو ته وایي نن چې دا کم مالیت زماینه نو دا د هغه میراث ماته الله پاتې کړی بچي خو مې هم پاتې نشو کنه نو هغه ټول میراث زما چې کوم دی څه لرالی جولې لرالی او نن چې دا خرچې زه کوم او زما چې دا صحیح نه دا د هغې چې کوم دی ننګ څه دی برکت دی اوس دې خلاصه راووتله چې د مشتبه مال نه به موت ځان ساتو پردي مال ته به اړه ټینګوو بیا به راسره الله دا معامله کوي نن موت چې کوم دی پردي مال ته اړه نشو ټینګولی 2 روپۍ بیا مومو ما به زر په خپه کېدو چې هسې نه چې څوک یې ونیني داسې ده چې که نه دغه رنګې پردی مال له چا نه څه څیز وغورځېدو ما ورته غنیمت ګڼو په دې سیلابونو کې د خلکو څومره په لکونو دا سونی دي او پیسې دي لیکن خلک هغه ځان ته راښکلي دي دا خو یو طرف ته که چې څومره د سیلاب زدګانو دپاره څه راغلي څومره د متاثرونو دپاره څه راشي ما ورته هغه هړب کړو او دا خپل چې کوم دی مال ګڼو عزتمند دا زما او ستا مال نه دی دوکاندار ته څوک په وله کي زه لرې خبره نه یو کس رالی ماته وي چې قاري صاحب ډېر عزتمند سړي ته مې دوکان په وله کړی لکه داسې څه قاري او عالم نه و خو سپین دروبې وما چې دا سپینګیري دی دته مې دوکان په وله کړو وایي چې رالمه دا سیزې دې پټ کړی هلکه دا زمونږ ایمان دی یو کس راته ووي چې زه صرف یو 2 منټو لا خوا ورالمه یو کس چې کوم دی زما دوکان ته نه ورته ما ولیدو بل څوک نه و ټوله ګلې په چې کوم دی په دواړو لاسونو کې راغیستې ده او تللی دی ای زما ورور زما ستا چې کوم دی د ایمان دغه چې کوم دی هغه پیمانه ده چې ما ورته پردي مال تړه نشو ټینګولی لہذا دا د هغوی ایمان و الله جل شانه دې ما ورته د دې نه دا خبر راووتله چې کله ما ورته په الله ننګ وکړو دې خبرو تړه ټینګو او دا وایي چې دا د مسلمان مال دی بیا به الله پاک ما ورته ته چې کوم دی د هغې څه راکوي عوض راکوي داسې وشوله چې بنت اقرع یو زنانه ده دې به چې کوم دی وړی به یې ریشلې د هغې نه به یې تارونه جوړول او دا تارونه به بیا په بازار کې خرڅول دې کله یو ټیم باندې چې کوم دی ریشې هغه به د هغې نه به یې تارونه جوړ کړل دغه وړۍ نه تارونه به یې جوړ کړل هغه به یې کله دوکاندار له راوړله چې دا ته خرڅوه چې کله دوکاندار ته راوړل دوکاندار ته وی چې کله گاک راشي کنه او زما دا تارونه ته خرڅې نو په دې کې دا بعضې ما ټیټ کړي نه ولي ځکه زه روجهدار یم او چې زه کم ټیم کې دا دغه تارونه جوړوم نو هغه ټیم کې یا چې کوم دی سي زما قوت نه په لاسونو کې دا تار ټیټ نشي نو لہذا ته به ورته داسې وي چې دا بنت اقرع دغه ټیم کې چې کوم دی څه وه دا چې کله ماله دا سیزونه راوړل او دا وړی ریشلې او د دې نه تارونه جوړول دغه ټیم کې د دې روجه نو دا تارونه ټیټ شوي نه دي نو د دې وجې نه چې ګاهک ته پته ولګي عیب پکې ورته څه شي ښکاره شي بیا دا دوکاندار وایي دا واقعه امام احمد ابن حنبل صاحب د خپل شاګرد بیانې المروزي چې کوم دی دا زموږ په دې احادیثو کتابونو کې د امام احمد ابن حنبل صاحب شاګرد دی دا راوي دی باقاعده د ډېرو احادیثو دا د امام احمد ابن حنبل صاحب ته دا واقع بني وی دا زنانه په دې خبره باندې بس نشو چې کیدی شي دا دوکاندار نه هیر شي او چاله دا تار دي سی ورکو دا ورته ونه وای نو رااله دوکاندار ته وی زماغه تارونه واپس راکا زماغه تارونه سک وی ولی وستانه بچرته هیر شوی او زما چې ګم دې مال به خرڅ کړو ماته به مشتبه مال راغلی لہذا دا مشتبه مال نه هم چې ګم دې ځان ساتم اصله په حرامو کې مبتلا نشم دا واقعیت موږ تاسو د پاره پدې کې دا سبقونه پراته دي دا بن کوي هر کله چې انسان په دې باندې د خپل ایمان تازه کوي